دریم قسم عبادت دی چې هغه مالی او بدني د دواړو مجموعه ده چې هغه ته حج ویل کېږي. په حج کې د انسان بدن هم لګيږي او د انسان مال هم پکې لګيږي. پیسې هم لګاوي، اوله کا روپے، اتله کا روپے، 10 لک روپے دایم هم لګاوي، خپل بدن هم پکې ستړی کوي، استعمالوي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم کاسته الله جل جلاله واسور کړی وي چې هغه به باندې حج وکي، څه قسمه منځ کې رکاوټ وته نه وي. رکاوټ نه مطلب بیمار نه وي، ظالم بادشاہ نه وي، دا چند نور څه مسالو کې راګر نه وي او دا غي باوجود د حج ونګي پیسې وسرشته چې حج لاړ شي، خدا غي باوجود حج ونګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خلک نصرانی مړ کیږي او کا يهودي مړ کیږي. دغه سړی د مرګ د مسلمان مرګ نه راځي، بلکې د حشر وی د نصرانی عیسایانو سره يهوديانو سره کیږي. نو زموږ عزتمند حج په چا باندې فرض کیږي؟ په مسله لګزان کوی چې حج په چا باندې فرض دی. یا انسان سره دمر مال راشي چې د باندې قرضونه وی قرضونه ته نه ادا کړل شي، بس صرف قرضونو خبره، قرضونه ته نه ادا کړل شي، نور څه په باندې واجبات نشته دی. اوس دومره روپې دي چې سړی به باندې بیت الله شریف تتلی شي چې کم هغه حج ورېزي او کم حج فرایض دي هغه باندې ادا کولای شي، واپس راشي او د چې کوم ورځې بهر تیرای د حج په دوران کې په دغه دوران کې د خپل اهل لپاره دومره پیسې پرې خوي شي چې هغه ورځې گزارای به وشي، نه سړی به حج لسی. استاد زه په مثال سره په یو خبره لګه سخت شو. مثال کے طور پر یو سړی سره 12 لک روپے راغلي، زمکه یې خرڅ کړه او 12 لک روپو مالک جوړ شو، د خپل روپې دي، قرضونه مرزونه په باندې نشته، د حج لسی او د حج پوریزو کې د کور خرچه مثال کے طور پر 50,000 دا 50,000 نه 2 لک دا مثال، نو 2 لک روپے کور ته پرې خوري، حج باندې خرچه راځي 10 لک مثال. نو اوس په د سړی باندې حج فرض ده، سړی خامخا حج لسی حج کوي. اوس کومه خبره پکې نشته چې خلک یې کوي یاره دا پیسې خو راغلي وي، خدا باندې خو زه روزګار شروع کوم، دا خو ما روزګار پیسې دکان ته اچوم، دغه بهانه د قیامت پورې نه چالي. یاره ما خو بچوله مې ودونه نه کړی، اول مې بچوله ودونه وکم، بیا که پیسې راشي حج وکم، په دا خبره باندې خلاصېږي نه. په تا باندې د الله تبارک وتعالى طرف نه فرض شولو، اوس په تا لازم دي ته حج کوي. نه دا خبره شته چې زه به باندې کور جوړم، نه دا خبره شته چې زه به دکان جوړم، نه دا خبره شته چې وایي چې زه به بچوله ودونه کوم. بعض خلکو کې یو مسله مشهوره شوې ده، والله ولم تاسو کې دا مسله شته که نشته، خو دا مسله مشهوره ده، وایي یو سړي سره پیسې که کروڑونه روپۍ هم راشي خلک یې ده چې که یو سړي سره کروڑونه روپۍ هم راشي او دغه تر څو پورې خپلو بچو له ودونه نه وي کړي نو حج له نه ځي. دا مسله غلطه ده، داسې نه ده. بس یو سړي سره روپۍ راغلي او دا په باندې حج راتلی شي، واپس راتلی شي، بس په ده باندې حج فرض ده. اوس کتابونو فتاوی یوه خبره بله لیکلې ده چې یو سړي سره مثال کے طور پر دومره روپۍ دي چې دا به باندې بیت الله شریف ته لاړ شي، نورې روپۍ ورسره نشته چې هلته مدینې منورې ته لاړ شي، نورې روپۍ ورسره بیا نشته چې واپس کلي له راشي او خیرات وکړي، بیا هم په ده باندې حج فرض دی، بیا حج کوي. د مدینې منورې روپۍ ورسره نشته دی، نو مدینې منورې له په حج کې تګ فرض نه دی چې فرض دی، بس روپۍ نشته مه ځه، خو حج به کوې خامخا. ولکه دا مسئله نه مطلب هم څوک وانخلي چې وایي یاره مولانا صاحب خو وایي چې بس حج فرض دی، مدینې منورې له تګ پکې فرض نه دی، نو بس نه وي څو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم کس د بیت الله شریف حج وکړلو او د ما زیارت یې ونه کړلو نو هغه د ما سره بې وفایي وکړله، ما سره وفا ونه کړله. نو دې مطلب دا نه چې پیسې سره شته ولاړ نه شي، پیسې سره شته بیا خو لاړ شه، خامخا لاړ شه. نو حج فرایضو کې ټول نه پلانې خبره ده چې یو سړی د هغه سره مال وي، دمره مال وسره وي چې هغه به باندې بیت الله شریف ته تللی شي، واپس راتلی شي، نو سړی وي حج کوي. چې کوم فرایض د شرایط بیان کړي نو پلانې شرط پکې د پیسې خو له خوا څخه ذکر شولو، ټول نه پلانې شرط بیا دا چې مسلمان وي. نو کافر سړی باندې حج نشته چې کافر وي حج نه شي. اوس یو څو ورځې مخکې خبره ده، غالبا نن 2 یا 3 ورځې مخکې په نیټ باندې چې یو تصویر را لګلی و، یو 2 قادیانانو، مشهور قادیانانو، و هغه حرم شریف ته ننوتي او طواف یې کول.
نو اول خټول نه پیله مسلمانانو باندې لازم دي چې مسلمانان وي حرم شریف په حدودو کې کفارو ته اجازه نه ورکړي، کافران نه پرېږدي. او دا قادیانان دا کافران دي، دا مسلمانان نه دي. دغه بیت الله شریف ته داخلېدل منع دي، دا بیت الله شریف ته نه پرېږدو. دویمه خبره ان یکون بالغا فلا یجب علی الصبی، چې بالغ په ماشوم باندې حج فرض نه دی. که یو ماشوم مثال په تور پر ځان سره چابوت لو حج ته او حج په باندې وکړلو او بیا هغه بلوغ ته ورسېدلو او بیا سره خپل پیسې راغلي مال وسره راغلو، نو دا سره دا ماشوم چې کله بیا غټ شي دی بیا واپس حج کوي. حج په زندگی کې و پر فرض دی، خو چون کې د ماشومالي کې کله یختن کې بده باندې فرض نه وو، نو هغه فرض ادا شوی نه چې اوس غټ شولو پیسې وسره راشته نو اوس دا حج کوي، بده باندې حج فرض دی. دریم نمبر ان یکون عاقلا فلا یجب علی المجنون، چې عقل پکې په لیونی باندې حج نشته دی، لیونی حج نه کوي. لیونی خو منظم په نه فرض، بس لیونی خو اسم لیونی. لیونی متعلق یو خبره ډیره مشهوره ده په عوامو کې چې لیونیان وی الله پاک بي حساب کتابه جنت ته داخلي، او دا خبره ډیره زیاته مشهوره ده په عوامو کې چې لیونیان سره حساب کتاب نشته، بس لیونی ده الله پاک بي حساب کتابه جنت ته داخلي. یو ورځ دا مسله راغله نو بیا ما په کتابونو او کتل فتاوی په چیک کړل، نو کتابونو دوه قسمه خبره لیکلې و. یو قسم خبره د لیکلې و چې د قیامت ورځ باندې چې کله قیامت ورځ شي نو دا غلیوانیان بیل کړل شي، الله جل جلاله دوله عقل ویر کی او مال ته امتحان واغستل شي. هغه امتحان څنګه وي الله ته پته، او مال ته امتحان واغستل شي لکه څنګه د په دنیا کې امتحان کې لګیایو. نو بس بیا کم کسان په امتحان کې کامیاب شول الله پاک به جنت فیصله ہوگی، کم کسان په کې ناکام شول الله پاک به جهنم فیصله ہوگی. یو دویم قسم کتابونو دا جواب لیکل دی چې کم کسان لیوانیان وي نو دغه حکم په مثل ماشومان دی، یعنی که مور او پلار مسلمانان وي نو دغه فیصله به جنت وشي، او که مور او پلار مسلمانان نه وي نو لکه څنګه ماشومان فیصله، نو دا شان ته دا کس وي د مور او پلار دین مطابق به قیامت ورځ فیصله وشي. څلورم نمبر ان یکون حرا فلا یجب علی الرقیق، چې کوم آزاد مسلمان وي نو هغه باندې حج فرض دی، په غلامانو باندې حج فرض نه دی. غلام هغه چاته ویل کېدلو چې هغه د جنگ په دوران کې ونی ولای شولو د کفارو طرف نه، نو هغه مسلمانانو په قبضه کې وو، اخته غلام ویل کېدل. نو هغه به ایمان راوړی مسلمان شوی نو بیا غلام وو، لکه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مسلمان او غلام. دا شان د ډیر صحابه کرام غلامانو به روز آزاد کړل، نو په د باندې حج فرض نه دی، په آزاد سړي باندې فرض دی. کم کسان د یو خبره هم داسې راغله اکثر په فیسبوک باندې راځي کنه یاره مونږ آزاد نه مونږ غلامان یو، دا نو دا خبره نشته. الحمدلله مونږ آزاد خلک یو، مونږ غلامان نه یو. مونږ الحمدلله خپل طریقه باندې مونږ کوو او چې څنګه زړه غواړي هغه کوو. ادیله خبره ده څه مسالې سړي چې هغه کولای نشو، خو بعضې خبرې شته دی. الله دې رحم وکړي د مونږ په حال باندې، او الله پاک دې مونږ په ملک اسلامي نظام راوستلی کړي. اوس هغه شرایط بیانوي چې هغه د حج صحیح کېدو لپاره واجب دي. نو ټول نه پلانې خبره سلامت البدن، چې بدن دې صحیح سالم وي، بیمار نه وي. یو سړی بیمار دی یا فالج وهلی دی، نو چې کوم سره اوس بیمار دی، بیمار سره خو حج ته نشي تللی، یا فالج وهلی هغه خو حج ته نشي تللی، هغه ته تکلیف دی. نو که مالدار دی هم څه خبره نشته دی، اوس چونکې بیمار دی نو بیماری وجې نه دا سړی که حج ته لا نړلو نو څه خبره نشته. بیا که وروسته ورته الله پاک صحت ورکړو لاړ دي شي، او که بیا مثال کے طور پر صحت ته ټول عمر کې ملاو نشولو او همدغسې وفات شولو، نو دا سړی خپل ځان دپاره بل کس مقرر کړي، خو د خپل علاقې نه کس لګي چې هغه عمره پیسې ولګېږي چې څومره په خپل حج باندې لګېږي. دویم یو سړی حج په باندې فرض شولو، ښه مالداره دی، خو لیکن اوس ګیر شوی دی په جیل کې څه مسالې وجې نه راغلی دی، نو چونکې دا په جیل کې ګیر دی دا اوس تللی نشي، نو څه خبره نشته دی باندې. دریم نمبر په لیاره کې که مثال کے طور پر خطره وي، یو سړی پیسې ورسره ښې ډېرې وي، د حج نیت یې کړی حج لسی، خو په لیاره کې خطره ده، نو دا مخکې چونکې سفرونه همداسې کېدل، دې وجې نه لیارو کې اکثر خطرې وي، جنګ جګړې وې جوړې شوې، یا غله ډاکوان وي، نو بیا که هغې وجې نه سړی د حج د ایثار شولو نو څه خبره نه، بلکې الله بیا حج ته لاړ شي. د زنانه دپاره چې کله زنانه حج کوي
نو زنانه سره وي خپل خاوند یا داسې رشتہ دار چې د هغې سره نکاح نه کېږي د هغې موجودوالی لازم دی. دې متعلق یوه ډېره اهمه مسله ته بیانوم. بیت الله شریف ته تګ یا عمره کول یا حج کول ډېر زیات اجر او ثواب والا کار دی، خو زمونږ زیاتره پښتانه یا زیاتره پاکستانیان عمرې ته په دوکه باندې ځي. دلته زه حقیقت خبره کوم، ډېر خلک داسې شته تاسو ته هم پته وي چې هغه عمرې له ځي په دوکه ځي. دوکه څنګه کوي؟ دوکه داسې کوي چې کوم ځوانان دي نو هغو ته سعودي طرف نه چې 40 کال نه عمر یې کم وي هغو ته اجازت نه ورکوي، ځکه اکثر هلته لاړ شي بیا پټ شي هلته، نو هغو بیا هلته دوکه وکړي. دوکه ته شی وکړي، دوکه داسې وکړي چې ایجنټانو سره خبره وکړي، څوک پردی زنانه وي هغه ورته ولیکي چې دا یې خور دی دې سره حج له ځي. نو ټیک ده ته ثواب والا کار کوي، خو الیار غلط الیار اختیار کړل نو دوکې پکې نه کوي، په دوکو باندې نه تک پکار. والله پاک دې وکړي چې دا کومې پابندیان غلطې لګېدلې دا غلطې پابندیان ختم کړي، ځکه دا پابندي غلطه پابندي ده. سړی عمرې نه راځي نو بس په کار پابندي نه وي، هلته د نور کم مسایل یې خپل د هغو ملک هغه خپل نظام مضبوط کړي چې څوک نه پټېږي پکې، کم پټېږي نه سي خبره نشته، خو داسې پابندي نه کول پکار چې مطلب یو سړی 40 کال نه عمر کم وي نو هغه ته عمرې ته نه پرېږدي. دغه شان د کومه زنانه په عدت کې وي خاوند ته طلاق ورکړی وي یا خاوند وفات شوی وي او کومې خاص ورځې نو په هغو ورځو کې زنانه حج ته نه شي. مثال کے طور پر یوه زنانه ده خپل مال دولت ورسره ډېر دی، پیسې ورسره ډېرې په هغې باندې حج فرض شوی دی، خو چې کوم ټایم کې حج له تګ ورځې وي په دا ټایم کې خاوند وفات شولو یا مثال کے طور پر خاوند ته طلاق ورکړلو او دا عدت په ورځو کې ده نو دا ورځو کې دا زنانه حج ته نه شي. الله پاک دې موږ ټول طلاق مثالونه خو وساتي. کوشش کول پکار دا باندې ما ډېره پرې خبره کړې ده چې ډېره گزاره کول پکار دي، ډېره گزاره په کور کې کول پکار. ما سه په واړو واړو خبرو باندې طلاقونه ټکي نه کول پکار چې وړه خبره راشي او طلاق ویلا ورکړي، بیا وروسته افسوس کې ارمان کې چې مولانا صاحب مانه غلطۍ شو او په غلطۍ کې مې طلاق ورکړ او په غوسه کې مې ورکړ دی. نو بیا دا کیسې نشته، طلاق اصلا په غوسه کې خلک ورکوي، په مینه محبت کې څوک نه ورکوي چې خپل شی له پخ کړی وي ته وایي چې راډر خپل شی له پخ کړی طلاق نه ورکوم. اکثر په غوسو کې کېږي نو په خپل غوسو باندې کنټرول ساتل پکار دي. مسلې د حج متعلق ډېرې وي